راځو فرضو چې دلته مونږ ته کوم شکل راکړل شوی دی، په دې کې د ای بي اوږدوالی چې دی دا د ای سي اوږدوالي سره مساوي دی. معنا دا چې دا اوږدوالی دا مساوي دی له دې اوږدوالي سره. او همدارنګه هم دې شکل نه مونږ دا هم پوهیږو چې د ای بي اف ځوله ای بي اف زاویه دا چې دا له ای سی ای زاویې سره ای سی ای زاویې سره دا څنګه ده مساوي ده یا انطباق منونکې ده، یا په بل عبارت دا زاویه له دې زاویې سره یو شان پراخوالی لري. نو اوس راځم زه دا په ثبوت رسول غواړم چې د بي اف اوږدوالی چې دی دا د سی ای اوږدوالي سره مساوي دی او که نه دی. بي اف دا مساوي دی له سی ای سره، دا مونږ ثبوتول غواړو. نو راځو ګورو چې دا مونږ څنګه ثبوتولی شو. دې لپاره به زه راشم دلته به دوه کالمونه جوړ کړم، یو خواته به خپله جمله لیکو، بل خواته به د هغې لامل یا دلیل لیکو. نو دلته لیکو بیان یا بیانیه لیکو دلته، او دلته هیڅ شی لیکو لامل یا دلیل یا وجه ورته لیکو. نو لومړی جمله راځو دا لیکو چې ای بي اوږدوالی له ای سی سره مساوي دی. ای بي دا مساوي دی له ای سی سره، او دا مونږ ته دا ولې مساوي دی؟ ځکه چې دا مونږ ته په معلوماتو کې راکړل شوي. نو دلته لیکو ځکه چې دا راکړل شوي معلومات دي. همدارنګه دوهمه جمله لیکو چې دغه د ای بي اف زاویه چې ده دا مساوي ده له ای سی ای زاویې سره. ای بي اف دا مساوي ده له ای سی ای سره، او دا هم څه شی دي؟ راکړل شوي معلومات دي. او همدارنګه نور معلومات دا دي چې دلته دا یوه زاویه او دا زوله مساوي ده له دې زاویې سره او دې زولې سره، او په دې دواړو مثلثونو کې دواړه مثلثونه معنا ای بي اف مثلث او ای سی ای مثلث، دې دواړو مثلثونو کې دغه د ای زاویه یا د ای راس چې د دواړو مشترک دی. نو معنا دا چې دا زاویه دې ته موږ دوه نومه اخیستی شو. که په دې مثلث کې وګورو ای بي اف مثلث کې یا بي ای اف مثلث کې، نو په دې مثلث کې دا راځي بي ای اف زاویه، او په ای سی ای مثلث کې دا مثلث دا زاویه راځي سی ای ای زاویه. نو لیکو چې درېمه جمله دا ده چې د بي ای اف زاویه دا مساوي ده له څه شي سره؟ سی ای ای زاویې سره. نو په دې سره اوس موږ ته روښانه شو چې دلته موږ دوه مختلف مثلثونه لرو، خو زاویه پکې دا یوه چې ده عین همدا یوه زاویه ده چې مشترکه ده. او دا معلومات موږ د څه نه پوهیږو؟ دا پوهیږو چې دا بدیهي معلومات دي، یعنې د شکل نه ښکاره معلومیږي، او یا په بل عبارت دا دواړه څه شی دي؟ عین زاویه ده، عین زاویه. اوس راځو ګورو چې دلته یو حالت موږ ته پلاس راځي. دلته موږ ګورو چې یوه زاویه ورپسې یوه زوله او بیا ورپسې بله زاویه، دا انطباق منونکي دي. په دې بل مثلث کې یوه زاویه ورپسې زوله او بله زاویه، نو دوه زاویې او د منځ زوله دا پکې انطباق منونکي دي. معنا دا چې دا دواړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي. نو راځو څلورمه جمله داسې لیکو چې څلورمه جمله کوم مثلث؟ د بي ای اف مثلث. دا د راسونو ترتیب موږ څنګه که سپینه زاویه، بیا ورپسې نارنجي زاویه، او بیا دغه زاویه چې په کوم رنګ باندې نه ده ښودل شوې، دا به انطباق منونکي وي له کوم مثلث سره؟ دا به انطباق منونکي وي له بیا یو ځلې هماغه ترتیب اخلو، سپینه زاویه سی، نارنجي زاویه ای، او چې رنګ شوې نه ده ای. نو دا انطباق منونکي ده له سی ای ای مثلث سره. نو دا موږ په رنګونو باندې هم ښودلی شو دا دواړه مثلثونه، یعنی دا یو مثلث داسې او داسې. دا مثلث چې دی دا انطباق منونکی دی له دې مثلث سره، او دا رنګه. او دا معلومات د څه شي نه لاسته راغله؟ موږ ته د ای اس ای حالت نه په لاس راغله. دا د انطباق منونکي مثلثونو یو حالت دی. نو دا یوه زوله، دا یې بله زاویه، نو او دا یې ورپسې دغه بله زاویه. نو دا په لاس راځي له څه شي نه؟ یو، دوه او دریو نه.
او دا چې دا دواړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي، نو معنا دا چې د دې اړوند ضلع هم یو بل سره مساوي یا انطباق منونکي دي. نو کولی شو چې پنځمه جمله داسې ولیکو چې د بي اف اوږدوالی دا مساوي دی له سی ای اوږدوالي سره، او دا موږ لاسته راوړو د څه نه له څلورمې جملې نه. او څلورمه جمله څه شی ده؟ څلورمه جمله ده چې د اړونده ضلعو منطبقوالی. اوس راځو ګورو چې آیا دا ثابتولی شو چې د ای ډي اوږدوالی دا مساوي دی له ډي اف اوږدوالي سره. لیکو ای ډي دا آیا مساوي دی له ډي اف سره. ګورو چې دا ثابتولی شو او که نه. نو پیل کې که دلته وګورو موږ ته داسې په اسانۍ سره نه معلومیږي چې دلته موږ څه شی د انطباق منونکي حالت رامنځته کړو، خو دلته موږ څه لږ یو څه معلومات لرو. دلته موږ پوهېږو چې بي ای اف مثلث دا انطباق منونکی دی له سی ای ای مثلث سره، او په دې مثلث کې زه راځم دلته دغه برخه ښیم چې دا برخه چې ده دا ضلع په دې یو مثلث کې دا مساوي ده له دې بل مثلث دې ضلع سره. دا دواړه ضلع یو بل سره مساوي دي، ځکه دا دواړه مثلثونه انطباق منونکي دي، نو د دې اړونده ضلع چې دي دا یو بل سره څنګه دي؟ مساوي دي. نو دلته لیکمه چې شپږمه جمله به څه راشي؟ شپږمه جمله به راشي چې ای اف دا مساوي دی له څه سره؟ له ای ای سره. او دا موږ ته له څه نه په لاس راځي؟ د څلورمې جملې نه. لکه دلته چې موږ پنځمې جملې دپاره کوم دلیل لیکلی نو د دې دپاره هم همدا څلورمه جمله دا دلیل یې همدا دی چې د اړونده ضلعو منطبقوالی. خو اوس دا معلومات چې دي فلحال دلته کوم مثلث نشته چې موږ ته د دې منطبقوالي حالت کې مرسته وکړي، خو موږ سره په دې کې مرسته کوي چې دغه ای بي اوږدوالی چې دی دا مساوي دی له څه سره؟ ای سی اوږدوالي سره. یعنی ای بي مساوي دی له ای سی سره، او دا دلته موږ ته راکړل شوي وه. نو ځکه اوس موږ دلته لیکلی شو چې زه به دلته دا لږ پورته بوځمه. نو اوومه جمله به دلته ولیکو چې دغه اوږدوالی بي ای دا مساوي دی له څه سره؟ سی اف سره. بي ای دا مساوي دی له سی اف سره. او دا موږ د څه نه معلومو؟ دا موږ له دې نه معلومو چې موږ پوهېږو چې دلته د بي ای اوږدوالی چې دی بي ای دا مساوي دی له څه سره؟ ای بي اوږدوالی منفي ای ای اوږدوالی. لیکو چې ای بي منفي ای ای سره. او دا مساوي کېږي له څه سره؟ نظر دغه معلومات نه چې د دو جملو څخه موږ په لاس لرو چې ای سی منفي څه شی؟ منفي ای اف سره دی. ای سی موږ پوهېږو چې ای سی له ای بي سره مساوي دی، نو ای ای به له څه سره مساوي وي؟ ای اف سره. نو ځکه لیکو چې ای سی منفي ای اف، او دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي نو ای سی نه چې ای اف لاړ شي دی نه چې په لاس راځي؟ سی اف په لاس راځي. لیکو سی اف سره. او دا دواړه معلومات موږ له څه نه لاسته راوړل؟ لومړۍ جملې نه او شپږمې جملې. هلته لیکو لومړۍ او شپږمه جمله. نو موږ دا وویلې چې دغه اوږده برخه چې ده دا مساوي ده له دې اوږدې برخې سره، او دا لنډه برخه چې ده دا مساوي ده له دې لنډې برخې سره. نو هرې اوږدې برخې نه چې دا خپله لنډه برخه لرې کړو، نو دواړه پاتې برخې یو بل سره مساوي دي. نو معنا دا چې دا برخه چې ده دا مساوي ده له دې برخې سره. دا دواړه برخې یو بل سره مساوي اوږدوالی لري. همدارنګه یو بله خبره چې موږ ته متقابل براس زاویو نه پوهېږو هغه دا ده چې دغه د ای ډي بي زاویه دا مساوي ده له اف ډي سی زاویې سره. دا زاویه له دې سره څنګه ده؟ متقابل براس ده. نو ځکه دلته موږ لیکلی شو چې اتمه جمله مساوي کېږي، اتمه جمله دا مساوي کېږي چې د ای ډي بي زاویه دا مساوي ده له څه سره؟ د اف ډي سی زاویې سره. او دا معلومات د څه نه لرو؟ دا معلومات لرو موږ د متقابل براس زاویو نه. دلته به ورته ولیکو. نو دا دواړه چې دي متقابل براس زاویې دي، او دا سره څه دي؟ انطباق منونکي دي. اوس راځو دلته یو بل حالت موږ ته په لاس راغی. دلته موږ لرو چې دغه نارنجي زاویه، سپینه زاویه، او دا یوه ضلع، یعنی دا زیړه ضلع. او دلته یو ځل بیا نارنجي زاویه، سپینه زاویه او دا زیړه ضلع. دا دواړه د درې واړه په دواړو مثلثونو کې یو بل سره انطباق منونکي دي. نو معنا دا چې دا کوچني مثلثونه دا هم یو بل سره انطباق منونکي دي. نو ځکه راځو اوس دلته نهمه جمله موږ داسې لیکو چې
راځو دلته لیکو نهمه جمله مساوي کیږي بی ای ډي مثلث دا یو په دې شکل دا په شین رنګ باندې ښیو بی ای ډي مثلث دا څه شی دی دا انطباق منونکی دی انطباق منونکی دی له څه سره راځو همدا ترتیب بیا دې کې هم کارو دلته مونږه سپینه زاویه بیا دا بې نښې زاویې او بیا نارنجي زاویه دلته به هم داسې کوو سپینه زاویه بې نښې زاویه او نارنجي زاویه نو لیکو چې دا مساوي ده د کوم مثلث سره سی اف ډي مثلث سره سی اف ډي مثلث سره او دا معلومات موږ ته د څه نه په لاس راځي دا په لاس راځي نارنجي زاویه سپینه زاویه او دا ځله دلته هم نارنجي زاویه سپینه زاویه او دا ځله یو بل سره انطباق منونکي دي نو راځو دلته د انطباق منونکو مثلثونو حالت لیکو چې دا ا اس یعنی زاویه زاویه او ځلې انطباق منونکي حالت دی او دا چې اوس دا دواړه مثلثونه یو بل سره انطباق منونکي دي نو معنا دا چې د دې ټولې ځلې یعنی ټولې اړونده ځلې یو بل سره څه شی دي مساوي او انطباق منونکي دي نو راځو دا مونږ دلته بیا لیکو چې مونږ به هغه خپل لومړنی حالت چې کوم یو دا ځل دا پوښتنه وه دې دپاره مونږ اوس لسمه جمله لیکو را به شو دلته به ولیکو لسمه جمله دلته دا مساوي کیږي چې ولیکو چې ای ډي اوږدوالی چې دی دا یو اوږدوالی دا مساوي دی له ډي اف اوږدوالي سره ډي اف اوږدوالي سره دغه ده اف اوږدوالی و اف نو دا له دې سره مساوي شو او دا موږ ته د څه نه په لاس راځي د دې لامل به څه شی وي د دې لامل به وي دا موږ د نهمې جملې نه دا پایله لاسته راوړه ده او نهمې جملې نه پایله دا وه چې دواړه څنګه دي اړونده ځلو منطبق والی دی او په دې شکل سره دا هم موږ په ثبوت ورسوله نو تاسو ولیدل چې دا ډېره داسې لږ څه اوږده پوښتنه راتله او لانجمن کار پکې راتلو خو سخته برخه پکې دا نه ده چې موږ سره رقم دا د انطباق منونکي حالتونو څخه کار واخلو بلکې زما په نظر باندې ستونزمن کار پکې دا دی چې موږ دغه مثلثونه پکې لومړی په نښه کړو بیا موږ په اسانۍ سره کولی شو چې د انطباق منونکي حالتونه پکې عملي کړو لکه دلته چې موږ دا مثلثونه په نښه کړل چې یو بل نه تیرو بیرو او یا دا ځایم پکې په نښه کړه چې دغه د بی نه چې ای سی مونږ کم کو بیرته مونږ ته دا برخه په لاس راځي نه دا دوړو کې مشترک وو